افواګانې ډېرې زیاتې عامې شوي دي. دویم خبره چې دروغ زموږ معاشره کې ډېر زیات عام شوي دي. بل یو خبره ډېره زیاته عامه ده زموږ معاشره کې چې هغې ته ویل کېږي چې ملاوټ. تاسو توجه دې طرف ته راګرځول غواړم. خبره به کې راغله چې د حق خدمت باندې الله میلاویږي. د دنیا ژوند چې کوم دی دا یو 2 ورځې ژوند دی. دا زندگی دا ختمېدونکې زندگی ده چې دا زندگی دا همیشه زندگی نه وي. دا خبرې مونږ روزانه کوو خو دې باندې عمل کول دا خپل زندگی کې راوستل دا ګرانه ده جي. نن سبا که مونږ وګورو نو زیاتتر افواګانې چې کوم دي دا ډېرې زیاتې عامې شوي دي. او افوا ویل کېږي څه ته جي اول خو په دې باندې ځان پوه کول دي چې افوا وایي څه ته. دا وي چې اوس یو سړي یو کار نه وي کلی او زه ووایم چې پلانکي دا کار داسې کلی دی د پلانکي داسې داسې دی. هغه د دروغو خبرې چې هغه رښتیا کول دغه پروپیګنډې وي. یو نن سبا دا خبرې زموږ معاشره کې ډېرې زیاتې عامې شوي دي. دویم خبره چې دروغ زموږ معاشره کې ډېر زیات عام شوي دي او دروغ نن سبا دې ته څوک د سره ګناه وایي نه او وایي چې دا چې ګناه کبیره ده غټه ګناه ده چې خو نن سبا څوک ګناه نه ګڼي. که موږ په موبایل باندې وګورو نن سبا هر ځای کې دروغ که د چا سره مخامخ یو هر ځای کې دروغ. اخر زه حیران دې ته یم چې په دروغو کې زموږ پیدا څه ده. بعضې ځای کې موږ ناست یو ګپ شپ لګوو عامې خبرې کوو په هغې کې هم دروغ وایو. بعضې ټیم کې انسان وایي ما ته څه پیدا کېږي دنیاوي پیدا راته کېږي څه لږه شانتې منافع کېږي نو زه ټیک د هغه خو چې دا کېږي خو دا بعضې خلک وایي چې هسې په هغه مبتکل لفظ کې وایي نو چې دې ته خو هېڅ پیدا نه کېږي. نو بیا ولې دروغ وایي چې نه دنیا کې څه پیدا شته دی او آخرت کې خو جو تاسو ته پته راشي نقصان دی خامخا. ګناه کبیره ده نو چې کله ګناه کبیره شي سزا خو به خامخا میلاویږي آخرت کې به بیا ورکول کېږي. او بیا دا وي چې بعضې داسې خلک وي چې هغو ته موږ دروغ ووایو او دغه دروغ هغه بیا په موږ باندې ثابت شي پته ولګېږي چې ده خو دروغ ویلی دي. نو په دنیا کې یو بله نقصان دی دا وکړو چې خامخا بلا شمېر رښتې داسې دي چې دا د معمولي دروغو د وجې نه ختمېږي. بلا شمېر خلک داسې دي چې د هغو زړونه د دغه دروغو د له کبله د بل انسان نه تورېږي. د هغو هغه زړه بدوالی پیدا کېږي وجه څه وي چې وجه هم دغه دروغ وي. بل یو خبره ډېره زیاته عامه ده زموږ معاشره کې چې هغې ته ویل کېږي چې ملاوټ او دا به راسره تاسو هم په دې باندې اتفاق وکړئ او اتفاق به راسره کوئ چې دا مسله هم ډېره زیاته عامه ده زمون په دې معاشره کې نن سبا چې دا مسله ډېره زیاته عامه ده. ملاوټ مسله دومره عامه شوې ده چې دا هم اړو د سره څوک ګناه نه ګڼي او تاسو ته د یاده هم وي چې زیاتتر خلکو ته به دا پته هم وي چې پیغمبر علیه السلام وایي چې فمن غش فلیس من. چا چې ملاوټ وکړو چې هغه زموږ نه دی. هغه هستی چې هغه تا د خپل امت نه حسابوي نو بیا ولې ملاوټ کې. هغه هستی چې مونږ وایو چې د قیامت په ورځ باندې به مونږ له شفاعت کوي د قیامت په ورځ باندې به مونږ له سفارش کوي او هغه وایي چې زما د امت نه نو بیا ولې ملاوټ کې. او بل طرف ته دا چې ځان ته مسلمان وایو چې زه مسلمان یم 5 وخته مونځ کوم نو دا یو خبره ځان سره ذهن کې یاد ساتئ ګوره چې صرف په منځونه باندې مسلماني نه ده چې صرف مونځ کوم او زه مسلمان یم نه چې دا نه ده چې پردی حق در سره وي یو نوڼۍ د پردی حق چې کوم وي هغه خوړلی وي نو 40 ورځې پې مونځ نه قبلیږي نو بیا چې یو چا سره پردی حق ورسره وي نو هغه به څه وي. لکه چې ستاسو توجه دې طرف ته راګرځول غواړم خبره به کې راغله چې د حق نو ګوره الله پاک وایي چې زه خپل حق درته معاف کولی شم خپل حق به درته معاف کړم خو د خپل بنده حق تا ته زه کله نشم معاف کولی او حتی تر دې پورې چې یو شهید ته
کوم چې د الله تعالی په لار کې شهید شي هغه ته هم پردی حق نه معاف کیږي. تاسو ته به شهادت درجات پته وي چې د شهادت څومره لوی درجه ده. هر سړی دا غواړي چې زه شهید شم. د شهادت مرګ چې دا د ټولو نه اعلی مرګ دی، خو چې بیا هم چا سره پردی حق ورسره وي نو بیا هم نه معاف کیږي. نو بیا ولې چې د دنیا دغه لږه شانتې زندګي، د دنیا دغه څو ورځې زندګي، د دنیا دغه سکندونه زندگی، د دنیا دغه څو منټونه زندگی، د سکندونه، د منټونه، د ګنټې، د ورځې، دا ځکه یادوم ځکه چې چا تر خپل زندګۍ پته نشته دی چې زه به څو سکنډه پس ماله مرګ راځي، څو منټونه پس به زه مرمه، څو ګنټې پس به زه مرمه. داسې خلک به وځي چې پرون به په دنیا کې و نن به نه وي، داسې خلک به و چې سهار به په دې دنیا کې و اوس به نه وي، داسې خلک به وځي چې 15 منټه مخکې په دې دنیا کې ژوندي و اوس به نه وي. نو بیا ولې چې د دغه لږې شانتې زندګۍ دپاره، د دې مختصر زندګۍ دپاره خپله همیشه زندګي تباه کوو، خپله هغه ابدي زندګي کومه چې نه ختمېدونکې زندګي ده هغه تباه کوو، او هغه په څه باندې؟ د دې خپل لږې زندګۍ ښه کولو دپاره، د دې خپلې لږې زندګۍ ښې جوړولو دپاره خپل هغه همیشه زندګي هغه په دعوه باندې لګوو. نو بیا ولې نه چې د نن نه پس دغه اراده وکړو، دا قصد وکړو چې هغه زندګي کومه چې همیشه زندګي ده، هغه زندګي کومه چې نه ختمېدونکې زندګي ده، کوم چې ابدي زندګي ده، بیا هغه ولې نه ښایسته کوو ځان دپاره. او بله یو خبره مې دې سره ذهن ته راله چې خدمت باندې الله میلاویږي. نو نن سبا خدمتونه چې کوم دي دا ختم شوي دي. ګوره خدمت کوئ چې خدمت د هر سړي کوئ، دا مو وایي چې دا انسان داسې دی، دا داسې دی، دا داسې دی. یو سړي ته هم د بل انسان پته نه لګېږي چې دا څنګه دی. بظاهره به یو انسان بدعمله وي، بظاهره به یو انسان ډېر هغه داسې وي چې هغه به ناخوښه وي، هغه به تاسو وایي چې دا خو ډېر زیات بدعمله انسان دی، خو دا هېڅ پته نه لګېږي. دا الله ته پته را، دا هغه ذات ته پته را چا چې دا انسان پیدا کړی دی، چا چې دا ټول جهان پیدا کړی دی. او تاسو ته هغه واقعه هم یادوي چې خدای مې نه غلطي د حضرت موسی علیه السلام په قوم کې و چې هغه ډېر زیات یو بدکاره فاسد فاجر انسان، کوم چې ډېر زیات کلي خلکو د کلي نه شړلی و، او هغه یو داسې ځای ته تللی و چې ګل چاپېره خیل وکړو، څوک نه و، یو قبرستان کې و. نو په دغه وخت کې رب ته توبه ویستله چې ربه ستا نه علاوه زما بل څوک نشته دی. نو رب هغه توبه قبوله کړله. نو داسې هم ویجي چې هغه خلک هم چې ډېر زیات بدعمله وي او ډېر زیات بدکاره وي، نو تاسو به دا نه وایئ چې دا سړی خامخا به دا به جهنم ته ځي او دا جهنمي دی. نه ځي. دا یو انسان ته پته نه لګي چې څوک جهنم ته ځي او څوک جنت ته ځي. خدمت د هر سړي کوئ، خدمت د هر سړي به کار دی، د هر سړي خدمت کوئ، ځکه خدمت باندې الله میلاویږي. او کله چې درته الله میلاو شي نو بیا نور د څه خبرې چې تاسو انتظار کوئ، بیا د څه خبرې چې تاسو فکر کوئ، بیا د څه خبرې چې تاسو ټینشن کوئ. کله چې انسان ته الله میلاو شي بیا ورته ټول هر څه میلاو شو، دغه دنیا هم ښایسته، دغه آخرت هم ښایسته. ګوره جي مونږ چې کوم عبادت کوو دا مونږ د څه دپاره کوو؟ مونږ د دې دپاره کوو چې مونږ جنت حاصل کړو. مونږ که مونځ کوو، مونږ که روژه نیسو، مونږ که زکات ورکوو، مونږ که حج کوو، مونږ که داسې نور نیک اعمال کوو، مونږ د څه دپاره کوو؟ مونږ د دې دپاره کوو چې مونږ ته جنت میلاو شي. خو داسې هم کوئ چې مونږ ته الله میلاو شي. جي خدمت وکئ، او چې کله الله میلاو شو نو بیا دغه ټول هر څه لاړو. جي د الله په امان.